افسوسناک خبر دا رجی په مایارو کې د 14 کالو وړوکی هلک خپل مور پلار باندې ډز وکړ. پلار په هماغه ټایم باندې وفات شو او مور په تشویشناک حالت کې په هسپتال کې پرته رجی سوی هم چې هغه هم بچ شي. السلام علیکم ملګرو، ډیر افسوسناک خبر دی جی او مکمل ویډیو ګورئ، مکمل معلومات در سره شریکوم چې په څه خبره باندې د 14 کالو وړوکی ماشوم دومره غټ سټیپ اوچت کو چې ځان یتیم هم کو، ځان یسیر هم کو، دا دنیا هم ځان لخواره کا او هغه دنیا هم ځان لخواره کا. اخر په څه وجه باندې د 14 کالو وړوکی ماشوم را پاسي او په خپل مور پلار باندې ډز کوي چې وجه تاسو له معلومه شي تاسو به هم حیران شئ. ځکه زه تاسو له بار هر ویډیو کې اکثر د ما دا کوشش چې تاسو له دا پیغام درکم چې په خپل بچو باندې پراپر چیک اپ ساتئ، په خپل بچو باندې نظر ساتئ چې د کوم ځای ناسته پاسته کوي، د کوم خلکو سره ناسته پاسته کوي. پلار او مور پلار باندې په دې خبره باندې ډز وکړي چې پلار ولا صرف دومره وي چې ټیک ټاک غلط استعمال مکوه، په ټیک ټاک باندې غلطي ویډیوز ما اپلوډ کوه. په دې وجه باندې د 14 کال وړوکی ماشوم په تیش کې راغو او په مور پلار باندې ډز وکړي. اوس د 14 کال وړوکی ماشوم مور چې کومه ده په هسپتال کې پرته ده په تشویشناک حالت کې، مور بار دا خبره کوي چې زما زوی ناپوهی دی جی، زما زوی په ناپوهی کې دا کار وکړي. نو بالکل د 14 کال وړوکی ماشوم چې کوم وي هغه ناپوهی وي. د چې په مور پلار باندې ډز کړی دی جی، نو دای په څه وجه باندې کړی دی؟ دا جی غلط محفل کې بدناسته پاسته کړي، غلطو خلکو سره بدناسته پاسته کړي، بل تماچه دی وړوکی الک لور کاچا. نو دیږي کې زماره دی ویډیو مقصد صرف او صرف دا چې تاسو له زوی هم چې وګورئ ور چې په خپل بچو باندې تاسو پراپر چیک اپ نه ساتئ، په خپل بچو باندې تاسو خیال نه کوئ چې د چا سره ناسته پاسته کوي، د کم ځای کې خپل ټایم تیری. نو سبا هم دغه بچی را پاسي تاسو په مختلف مسایلو کې ګیری، د دې بچی د لاسه به تاسو مختلف تکلیفاتو کې ګیریږئ. ول بچو له یو داسې ماحول ورکړي چې په هغه ماحول کې هغه محفوظ ژوندۍ تیر کړي، په هغه ماحول کې هی خراب نشي. نن سبا تاسو له معلومه ده چې معاشره هر ځای کې خرابه ده، هر ځای کې کرایمز دي، هر ځای کې جرمونه دي جی. بل زما یو مرګر یو ځمکه وښته تقریبا په 5 لک روپۍ باندې مرله وښته، یو ځای لوکیشن نوم دل نه اخلم، هغه لمه وي د غزي خو ته د ځمکه خو ته ډیره ګرانه وښته، هغه ما ځمکه نه د اجتماع ماحول وښتو جی. ځمکه کې د شردان خو دغه چې کوم ماحول دغه ماحول کې زما بچي سکه ور دي، دغه ماحول کې ګندګيري نشته جی. نو خپل بچو له یو داسې ماحول جوړ کړئ، خپل بچو له یو داسې ماحول واخلئ چې هغه ماحول کې رستاسو بچي خراب نشي. کچره تاسو په خپل بچي باندې پراپر چیک اپ هم نشئ کولی، او چې هغه یو داسې ماحول کې ژوندۍ تیری چې هغه یو ایجوکیټډ ماحول وي، ادب وی خلکو ماحول، هغه ځکه کرایمز نه، هغه ځکه جرم نه، هغه ځکه نیگیټیو خلک نه وي جی. پراشو د مایارو کې چې دا کومه واقعه شوې ده جی، نو دغه ماشوم د 14 کالو ماشوم د خو سناپوي دی چې کله می چې ورشي وده د عقل لک خپل زیل راشي، نو د لو پتو لګي چې ما څومره غټ تاوان کړی دی، ما څومره غټ زیاتې کړی دی جی. نو ځان له دنیا هم خراب کړی ده او هغه دنیا می هم خراب کړی ده. د یو شړونت ویډیو د هغه مایارو یو سو الکان ورله ډیټیل رولې د دې حواله سره، نو ما وی تاسو سره هم شریک کما او د دې خبر شریک کول صرف او صرف مقصد صرف زما دا رکنه جی چې تاسو خپل بچو له یو داسې ماحول پرووایډ کړئ، یو داسې ماحول ورکړئ چې سبا تاسو بچي خو ته مکه علامه کا داسې نشي چې تاسو لرا پاسي تاسو له جواب درګي. دس خو ډیر غټه لوی خبره ده چې تاسو لسترو کې سترګې ملون کی او تاسو له جواب درنه کی. نو د ویډیو کتل ډیره زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ، ډیره زیاته مننه جی. والسلام.